زما خوږو مشرانو عزتمندو علماء کرام مفتیان کرام بزرگان دین نن چې موږ او تاسو کم محفل کې او کم مجلس کې راجمع شوي یو دا یو بهترین محفل او مجلس دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به داسې محافل د لپاره دعا کوله چې رب داسې محافل زما د سترګو یخواله وګرځوي زما د زړه بهار وګرځوي سپرلی بهار مونږ جنن په دې سپرلی کې بهر لاړ شو عزتمند لاړ شي بټو ته غنم وګوره زیړ ګلونه د شړشم وګوره د سړی سترګې یخ شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په داسې محافل د قران کریم غوښتل چې رب زما د سترګو یخواله وګرځوي رب زما د زړه سکون او قرار آرام وګرځوي رب زما د زړه نور او رڼا وګرځوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قران سره داسې مليو روایتو کې راځي کله چې رمضان راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره جبرائیل امین علیه السلام دور کو د قران کریم ننم چې مونږ او تاسو وینو نو حافظ قران استاد او شاګرد دواړه لګي یو بل د قران دور کې یو رکوع یې بل ورپسې وی یادی یو بل ته دواړه او دا رنګ مونږ او تاسو وینو الحمدلله په دې رمضان کې مونږ او تاسو تراویح کوو حافظ قران ماهر تولاړي او مونږ یې اورو هغه مونږ ته یو دور کې د قران څومره دا خوند کې څومره سعادت دې عزتمندو د قران خپل یو لذت دی یو مینه دا یو تړپ دی یو درد دی الله یې چا ته نصیب کړي کوم خلک چې د قران په حقیقت باندې پوهیږي یقینا درته وایم چې دا غي د دنیا د نور سره سکار نه وي د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پیرانی پیر بارک راځي وېدت د زمانه بادشاہ د وخت بادشاہ وی پیر سے برا شیطان زمکه در کوم د جماعت او مدرسې د ځان له کې سور زمکه چې واړي جوړه کدا سي ورته زدر لدر کوم په خپل بادشاہي پیر سے بده ستا بادشاہي او استاد زمکه ته زما ضرورت نشته بادشاہ وته ولې پیر سے ورته زکا وی چې الله ما ته په خپل بادشاہي کې زیرا کړی وی زما د دنیا بادشاہانو ته حاجت او ضرورت نشته زمو برین داغه او پیر سے بادشاہی ستوي زمندو خبرې هغه د شپې پاسېدلو تهجد ته الله د قران او ورول د شپې دته د الله د بادشاہي نه بادشاہي وو چې الله ما ته باغې کې زیر راکړې دې ما ته توفیق راکړې دې چې ځان الله ته ودرېګم او ما د مالک الملک د لوی بادشاہ سره تعلق جوړ کړی دی او زما تعلق مع الله دې نو زما د دنیا بادشاہانو سره سو واسطه ده ته ما د سومره قبول نه کو عزتمندو د هغه پیشکش قبول نه کو مسترد الله ولا خلق د جګل قران حقیقت معلوم شي نو هغه بیا د قران حقیقت د دنیا په دوه پیسو باندې نه خرڅ د عزتمندو الحمدلله عرض مدا کو چې مونږ او تاسو باندې الله سبحانه و تعالی بهترین میاش د قران میاش شهر رمضان الذي انزل فيه القران هغه میاش چې په دې کې الله قران نازل کړی دی مفسرین کرام فرمایي د رمضان او د قران د دواړو یو بل سره تعلق دی ربط دی سمون خوري او بل سره او مضبوط تعلق دی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت په ورځ به الله سبحانه و تعالی په عدالت او په دربار کې قرانم شفاعت کې د مؤمن لپاره رمضان هم شفاعت کې د مؤمن لپاره قران به چې ربا د بارکه د متعلق د دې حافظ قران د دې مؤمن متعلق زما شفاعت قبول کړه ایو چې ذکر ربا وجب پیش کی زما شفاعت زګه قبول کا چې د شپې زبل وستل ما استا کلام بیل وستو او د شپې د خوب ما استلو خپل خوب رون کړي استا قران دا خپل خوب قربان کړي خپل بستر قربان کړي وستا کلام دا سبحان الله و عزت چې د الله په عدالت کې د قران سفارش یې به نه قبليږي نبی رسول الله فرمایي ضرور به قبليږي
دی به چې رب دې ما د خوب ایستلی او ستا کلام یې اورېدو ستا کلام یې لوستو نن چې مونږ او تاسو عزتمندو الحمدلله په دې نعمت کې راځو چې مونږ خپل خوبونه رستی کړه مونږ خپلې بسترې رستی کړې او مونږ د الله کلام او قرآن ته الله ودرولو او دا عزتمندو د الله په توفیق کېږي لا حول ولا قوة الا بالله ډېر ډېر وایي